زمونږ حجاج په حجر اسود کې جګړې کوي، ټیل راغستې دي، په طواف کې جګړه ده، په جاست ختلو کې ټیل دی، په کوزیدلو کې منډه ده، په کم ځای کې چې بس تخیج بیا منډه. لا جدال ولا فسوق. الله قرآن کې فرمایي چې حج ته ځي جګړې مه کوه، لانجې مه کوه، دیکې مه ورکوه، څوک په اوږو باندې مه وهه، چاله سکان مه ورکوه. داسې حج وکړه، حج مبرور وکړه. ټیک ده، دلته به راشي خلک به درته غاړه کې ګلونه اچوي چې حاجي صاحب راغلی دی او لارې به هم چې دی ګلونه شیندلی کېږي. خو د حاجي صاحب د حج نه خبرې، هلته دومره لانجې کړي، په خوراک باندې جګړې کولې، په نسوارو باندې جګړې کولې، په طواف کې لانجې کولې، بس ته په ختلو کې لانجې کولې. اسماء بنت ابي بکر وایي د نبی علیه السلام خینې ده، وایي موږ د نبی علیه السلام سره ټول حج ته روان یو. نبی علیه السلام یو اړخ ته عایشه رضی الله عنها ناسته ده، بل طرف ته ابو بکر صدیق ناسته. ابو بکر رضی الله عنه د نبی علیه السلام نه په سفر حضر کې به نه جدا کېږي، بالکل به ترې نه خوځېده. په غار کې ورسره دا ملګری و، په هجرت کې دا ملګری، په جهادونو کې دا ملګری. دې ته ملګرتوب وایي، دې ته محبت وایي. نو چې وفات شه د رسول الله علیه السلام قبر سره د نبی علیه السلام د خلاص خیوږې طرف ته د ابو بکر صدیق رضی الله عنه قبر هم جوړ شي. نو د قیامت ورځ شي، دا مړي چې د دنیا نه راژوندي کېږي او راوځي، اول به د رسول الله علیه السلام قبر کولاویږي او دویم به د ابو بکر صدیق رضی الله عنه قبر کولاوي. نو د قیامت په ورځ به هم دواړه ملګري وایي موږ ناستو، د ابو بکر غلامو وایي راغی، وایي ما نه خو اوښ ورک شي. غلام ورته وایي، ابو بکر ورته وایي چې یو اوښ هم نشي ساتلی، ورک دی. ورپسې راپاڅېده، ګزارې وله ورکه، خبرې ورته کولې چې اوښ دې ولې ورک. وایي نبی علیه الصلاة والسلام یتبسم، مسکی شي او وی ویلې انظروا الى هذا المحرم وما يصنع. محرم ته وګورئ څه کوي. محرمه چې احرام دې وتړه، بیا به جګړې نه کوې، بیا به لانجې نه کوې، بیا به بدې ردې چاته نه وې. زمونږ حجاج په حجر اسود کې جګړې کوي، ټیل راغستې دي، په طواف کې جګړه ده، په جاست ختلو کې ټیل دی، په کوزیدلو کې منډه ده، په کم ځای کې چې بس تخیج بیا منډه. لا جدال ولا فسوق. الله قرآن کې فرمایي چې حج ته ځي جګړې مه کوه، لانجې مه کوه، دیکې مه ورکوه، څوک په اوږو باندې مه وهه، چاله سکان مه ورکوه. داسې حج وکړه، حج مبرور وکړه. ټیک ده، دلته به راشي خلک به درته غاړه کې ګلونه اچوي چې حاجي صاحب راغلی دی او لارې به هم چې دی ګلونه شیندلی کېږي. خو د حاجي صاحب د حج نه خبرې، هلته دومره لانجې کړي، په خوراک باندې جګړې کولې، په نسوارو باندې جګړې کولې، په طواف کې لانجې کولې، بس ته په ختلو کې لانجې کولې. زمونږ ملګری باچا صاحب ناست دی، هغه وایي چې څوک ځي حج له ډېره ښایسته خبره ده، د شیرنګ نه ځان ساتئ. د شیرنګ چې په کمره کې ټول سره شریکي، لانجې په خوراک هم جوړي، ته مخکې لاړې، ما ته دې صبر ونه که، تا چابي وړې وه او چابي دې رانه وړله او صبر دې ونه که، او ملګرتوب دې خراب که، ملګرتوب دې په شړق ولګي، انډیوالي دې په شړق ولګي. هلته د الله سره ملګرتوب، د الله عبادت پکار دی، بندګي پکار دی. بس که د ژوند ملګری بیبي در سره وه، دا خبره نور دا نورې لانجو نه به بېغه دې نه لانجې جوړېږي، د دې نه غیمې جوړېږي، حج دې خرابېږي، عمره دې خرابېږي. نو نبی علیه السلام مسکی شوی دی. محرم ته وګورئ، محرم به وهل نه کوي، محرم به چاته بدې ردې نه وایي. بیا مخکې څه